بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند ارویدین کې تشبیه څه ته یایي؟ تشبیه په باره کې علماء کرام فرمایي چې سړی خپل ځون خپله هستي د بل چا په هستي د بل چا په ځون شه فنا کو دا ته تشبیه یایي. دومه معنا ده چې خپل یا د خپل صورت او سیرت پرېږدي، د نور خلق د کافر صورت او سیرت اختیار کې دا ته تشبیه یې قدرمند دی. یا د هرنګ درم صورت خپل شان امتیازي پرېږدي، د دوم قوم شان امتیازي اختیار کې دا ته تشبیه یې نور قدرمند دی. دې وجه نه شریعت موږ ته حکم ورکوي چې مسلمون قوم دا د کافر قوم نه ظاهري او باطني طور باندې امتیاز سوتی جدا د ځنه ګرځي. قدرمند دی نرویس کا سړی وکسي زه خپل ګرون ته سار ټیټ کو ته خپل ګرون ته سار ټیټ کې چې وداره مخبل صورت او سیرت پر یشی دی، د خپل پیغمبر صورت او سیرت نه پر یشی دی، د کافر صورت او سیرت می اختیار کړی دی. آیا مو په حقیقي معنا سره د انګریز او د کافر تشبیه اختیار کړی ده که نه دی اختیار کړی؟ میدان محشر شو رسول الله مبارک موجود و انبیاء موجود وي. په مخ شو زه تو څه جواب یایي؟ میشتو سعلاقات شي که د یو مخالف قوم لباس سړی وغوندي یا د مخالف قوم وضع قطع اختیار کو، بیا خپل قوم زوج نه ورکوي، خپل قوم یې په قوم باندې وبوسي. ځکه چې درته وایي چې موږ د بل قوم سره بدیلو، تو ویلې د دغ سره خلوت شوک وکړه، تو ویلې د دغ سره نسته پوسته وکړله، تو ویلې د ده ملګرتیا اختیار کړله. قدرمند دغه رنګ رسول الله مبارک میشتو ته دا وایي چې مسلمونه تو سه د کافر سره بدیدو، تو سه د کافر سره اړیکې خراب دي، تو سو په هر دوی شه د دې د لباس نه، د دې د وضع قطع نه، د دې د نشست او برخاست نه، د هر قسم رسم د رواج نه سوتی، تو سو د الله او د الله جل جلاله د درنه پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنتم همیشه په نظر شمی د رسول الله مبارک سنت. نور قدرمند الله جل جلاله د میشتوستا د الله پاک احکامات او د خوږه پیغمبر علیه الصلاة والتسلیمات علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل کول توفیق ور نصیب کړ. الله دا د غیر د کافر د غیر مسلم د لباس او د وضع قطع نه الله کرکه نصیب کو. وما علینا الا البلاغ.